چرسدي ټولو ته په شریکه سلام پیش کوم او ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زما سره زما ردی بچی غم شریک کړو. ملګرو طریقه دا ده چې موږ مخکې خبرې کولې اوس هم کولې. زما په هغه مخکې ویډیو کې دا خبره کړې وه چې بهی زما بچی مثال لاړې یو ګل بچی مې یو قابل بچی و، د دې ټولې خیبر پښتونخوا بچی و، د دې ټولې ضلع چرسدي بچی و. او دا خو اوس سکرټري صاحب وویل او خصوصي د تاجر اتحاد خو په دې بچی و چې زه یو تاجر یم او ما زم د دې پیشې سره تعلق ساتم. نو د دې خو خاص د ټولو پښتنو کې خاص د تاجر بلکل د برادرۍ خاص بچی و. ملګرو په هغې کې ما مخکې دا خبرې کړې، زه اوس هم دا ویم چې زما هېڅ چا سره پلار په نیکه څه نه دښمني وه، نه مې د چا سره څه بد و. که موږ چا سره ښه نه یې کړي، تاسو یقین په خدای وکړئ چې بد موږ د هېڅ چا سره هم نه دي کړي. بیا د پولیسو هغه وخت مناسب چې په منځني کې کومه درنه وه، په هغه کې زما څه دا خبره وه چې د درېیمه پورې خو موږ څه نشو کولی، انشاءالله په هفته کې به دننه موږ تاله ستا مطلب قاتل نقاب کوو او ستا مخې ته به وي. ما ورته ویل ټیک ده. د هغې نه بعد بیا د پولیسو دا خبره وه چې نن به شي سبا به شي هفته پس به شي، شپږ ورځې وشولې ملګرو نن چې زما قاتل ما ته را دغه نه شو. او مطلب دوی ما ته دا خبره کوي 70% ته خبره رسېدلې، 80% ته خبره رسېدلې، 90% ته رسېدلې. بیا د پولیس ته خولې نه هم دا خبره راوتې ده ما ته را رسېدلې ده چې مړه پلار ته یې پته ده، خو خبره دا ده چې دعوه نه کوي. نو چې ما ته پته وي فرض کا، نو ما به د ابتدا نه دعوه کړې وي او ما ته به دا علم وي چې بهی دا شی ما ته دی، نو ما بیا تاسو نه په عذابولې، ما د ولس هم نه په عذابو. زه دونه بې پښتو سړی نه وم او نه دا جارین ویم به حیثیت د یو پښتون چې بهی تاسو دا کومه خبره کوئ مهرباني وکئ. که ما ته پته وي نو به حیثیت د یو پښتون درته دا خبره کوم چې زه به کمزور یم، به زوروري چا چې زما دا بچی قتلو. خو دا ښه څاروي په سر کې دوه ښکري، د ده په سر کې دي شل ښکري. خو دی تاسو ما ته مخامخ کوئ، ما ته یې وښایئ چې دا ستا قاتل دی، څه پوهېږه بیا زما کار پوهېږه. خو چې مثال د شپې نو د ریاست ته دا ذمواري جوړېږي چې یو کار فرض که یو کار کېږي او یا وشي چې بهی لکه مطلب او دونه ظلم وشي، د دې به ما د ریاست چې زموږ نه دا کم ټیسټونه اخلي، تاجر اتحاد نه اخلي، دا پته موږ ته ده، دا هر څه موږ ته دي. زما داسې لکه مثال سرکار ته ضرورت څه دی چې زه پرې ټیکسونه ورکوم، زه د محکمې ساتم، زه د ټول کارونه مطلب دا دی چې زما د تاجر اتحاد په اوبو راپاڼ دي، موږ یې چلو چې ما ته د تحفظ نشته دی. بهی د اوسه پورې درته پاکې خبرې دا کوم چې د 90 د 70 او د 80% خبرې شروع دي په شک کې دي چې کم سړی مشکوک دی. زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې په هر لحاظي دا تاسو گرفتار کئ، تاسو دا سیز موږ ته 100% کئ. باقي د اوسه پورې به تاسو سره ځان له ما خبرې کولې، ما ټول سیاسي ګوندونه ما ټولې ادارې کنټرول کړې وي او دا به مې ورته ویل چې هلکه مطمئن یم او انشاءالله کار به راشي. نن ما ته تاجر اتحاد دی ویل چې دا بچی څه ځان نه ستا بچی نه دی، دا زموږ د ټولو بچی دی. او د اویس خو لاړ دا چې موږ دا ټوله دنیا مثال ودرېږو او لوړې بوړې کو بیا نه راځي. خو موږ داسې سبق دغه درنده له ورکوو دا چا چې دا کار وکړو چې زموږ نور هم ډېر اویس شته، چې زموږ نه بل اویس ځای نه شي، چې موږ ته نور تحفظ راشي. موږ به په دې لیول باندې مطلب دی چې اوس ځکه زه به له دې خلکو سره ولاړ یم، دا خلک به زما سره ولاړي، د یو بل نه به وروسته کېږو نه او انشاءالله دغه ظالم به رانیسو او منطقي انجام ته بیا رسوو. ډېره مننه.